بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زد ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل د اهل سنت والجماعت پہچان او د اهل سنت والجماعت عقاید هغه ذکر کېدل. د امام مبارک له خبره تر موږ وکړل چې امام د پاره معصوم کېدل ضروری دی او کنه غوړه کېدل ول ضروری دی او کنه په زمانه کې ټول نغوري کنه بي او د امام د پاره کم شرایط دي هغه موږ ویل. وځنه سبق دا وی وتجوز الصلاه خلف كل بر وفاجر، په هر فاجر پسې او په هر نیک سړي پسې مونږ کیږي. وجه صدا یو خدای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې صلوا خلف كل بر وفاجر. او دویم دا چې د امت علما کرامو هغه په فاسقانو فاجرانو امامانو بس منځونه کړی دي، نو لهدا په دې بچی را کیږي. نو بل لاره چې کوي بعضی سلف چې دین هغه منع کړی دی چې په مبتدی پسې په بدعتي پسې او په دې پسې مونږ نه کې، نو وایو چې دا دینه مراد هغه کراهت ده چې په فاجر سره پسې امامت خو کیږي، جماعت خو پسې کیږي او مکروه دي. خدا لکنه چې کړه د ګناه د فسق او فجور د کفر ته نه رسیدل. که کفر ته رسیدل نو بیا او پابه سینې کیږي لکه سړی حضرت علی نو خدای مني یا دغه کې حضرت شیخین چې نه اغي ته لکه دغه کې کافر ورته وي، نو بیا خو به د بس نه کیږي. او چې کم دي چې حد کفر ته نه رسیدل الله فسق او فجور، نو هغه نو دغه شانتي په کده مړ شو نو په بده باندې به جنازې مونږ هم کولې کېږي. دا پیغمبر سلام فرمایلی چې لکه تاسو په ال قبله والا باندې مونږ کوی، نو بیا ولکه دا خبره وتا وي بل څه ته وړول دا خو ته چې د عقاید کتاب دی، عقاید په کې بیانېږي او ته په کې د مسلو ته وړي دي شي په دا بس کېږي او په دا بس نه کېږي په موضوع باندې مس جایز ده او مس جایز نه ده دا خبره. نو وی دا کتاب خو د عقاید ولې د عقاید بیان کړل پدې کې او بیا د قبر او اخرت او د دې باس به کوم کو هوس دی وی کنه چې د اهل سنت والجماعت پہچان سره چې هغه کې د نور خلقو معتزله او منکرین او شیعاګانو د اهل سنت والجماعت سره په کوم خبرو کې اختلاف کړل چې هغه خبره واضحه کی چې د اهل سنت والجماعت هغه عقیده او دغه هغه پہچان دا مضبوط شي. وګورئ وتجوز الصلاه خلف كل بر وفاجر، او جائز ده مونږ کول د هر نیکوکار او بدکار سړي شاته، یعنی چې هغه امام یو ته بځای بدلیل دي. نمبر 1 دلیل لقولی علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی صلوا تاسو مونږ کوي خلف كل بر وفاجر د هر نیکوکار او بدکار سړي شاته، مطلب دا کنه چې فاسق فاجر بابا سي مونږ کیږي. او دویم ولأن علماء الامه كانوا يصلون خلف الفسقه، ځکه چې د امت علما کرامو دو منځونه کړي دي د فاسقانو پسې او اهل الاهواء او په خواهش پرستو خلکو پسې والبدع او په بدعتيانو پسې من غیر نکیر بغیر د نکیر نه، یعنی سنکیر بنا نه کړه اوس ته چې لګا دې په نکیر نه کړه. نو بعضی سلف او صالحین هغه چې وی چې را په دې بدعتيانو پسې او بدو پسې منځونه نه کیږي. نو ومانو قلان بعض سلف هغه چې نقل کړي چې د بعض سلفونه من المنع عن الصلاه د منځ د منع چې په دې پسې منځ کول منع دي خلف المبتدع فمحمول على الكراهه، دا محمول له بکرات باندې، یعنی موږ هم وایو چې په بدعتي پسې منځ کول مکروه دي لیکن په کېدو باندې کیږي. اذ لا كلام في كراهه الصلاه، زکه چې کلام نشته په کراهت دغه مانځه کې خلف الفاسق والمبتدع. پوښوي وهذا دهلا اذا لم يؤدي الفسق او البدعه الى حد الكفر، اذا دا فسق او بدعه حد کفر ته نه رسیدل که حد کفر ته رسیدل نو بیا خو پکې نه کیږي. اما اذا ادى اليه وای کچرته دا رسیدل او د دې ته رسیدل یعنی حد کفر ته رسیدل نو فلا كلام في عدم جواز الصلاه خلفه، نو بیا اوس کلام نشته چې دا نو رسو مونږ نه کیږي. لکه پوښوي و ثم المعتزله بیا معتزله وان جعلوا الفاسق غير مؤمن، و او فاسق مؤمن نه غړي کنه، معتزله فاسق مؤمن نه غړي، مؤمن نه غړي او کافر هم نه غړي. الله کې او ویلو چې منزله بین المنزلتين ثابتې، فاسق چې کم ګناګار دی نو ګناګار هو کافر نه دی چې د اسلام نه شاعرونه انکار نه کړي او مؤمن هم نه راځي چې ګناهونه کوي. پوښوي نو داغو باندې د امام د پاره مؤمن کېدل چې نه ضروری دي، نو اگر چې فاسق چې نه او باندې کافر نه مؤمن دی او به بس مونږ کیږي ځکه چې کافر خو نه دی.
ثم المعتزله بیا معتزله وان جعلوا الفاسق غیر مؤمن اگر چې فاسق او غیر مؤمن ګرځول دي لكنهم يجوزون الصلاه خلفه لیکن بیا هم هغه داغه ارشاد منسلین دا جایز غني ولی بما ان شرط الامامه عندهم عدم الكفر ځکه هغه مې امامت د پاره شرط لري چې کفر به نه کړي او دا کفر نه کړي اگر چې ایمان نه وته لري کفر نه کړي دا هغه باندې باندې لا وجود الايمان نه دا مطلب نه چې وجود به ایمان په معنی د تصدیق او د اقرار او د عمل سره چې کوم زموږ مسلک دی ويصلي على كل بر وفاجر او که چرته دغه نیکوکار او بدکار سړی مړ شو نو په دمانه بر جنازي منظم کولای کیږي اذا مات الايمان کله چې په ایمان باندې مړ شو یعنی کله چې دا خبره یقیني و چې د په ایمان باندې مړ شوی دی نو کله هر قسم بدعتي دی خو به بس په مونږ کېږي د جنازي مونږ به کولای کیږي ولی للاجماع یو خدای د اجماع د بری خبره باندې چې سلف او صالحینو دو بری فاسقان او فاجرانو باندې منځونه کړی دي او قول علی السلام او پیغمبر سلام فرمایلی لا تدعوا الصلاه على من مات من اهل القبله چې تاسو مپرې دې مونږ باغ چا باندې چې مرشد اهل قبلینا اولاد زما پرې شی لیکلي دي کنه چې لم يجد القارئ الهروي هذا الحديث تقريبا من لفظي چې په دې الفاظ سره دا حدیث په حدیث په ذخیره کې نشته دی لہذا دا حدیث موضوعي دی او بل حدیث صلوا على من قال لا اله الا الله و تبرانی پر روایت کې دا ده صلوا على من قال لا اله الا الله هغه هم ډیر زیات ضعیف ته او ابو هريره رضی الله عنه دا مرفوع کړه چې صلوا على كل بر وفاجر نو صرف مدار د مسلې چې نه دا صرف اجماع باندې پاتې شو او حدیث نن باندې کې پیش کول صحیح نه دي ځکه دا کوم حدیث پیش کړه دا موضوعي دی الګه پوښوي وځدغه خبره کوي چې مار دا وکړه چې دا لکه دا خو د مسلو کتاب نه دا پکې مسلې شروع کړي چې په پلانګي به مونږ کیږي او په پلانګي به نه کیږي پلانګي چې نه دا په موضوع باندې مسله صحیح ده نه ده صحیح نو اداري ولې دغه اعتراض وکړي فإن قيل كجرد ویل شي امثال هذه المسائل انما هي من فروع الفقه چې دا څه قسم مسائل بیانول دا خو د فقه فروع دي فلا وجه لإيرادها في اصول الكلام نو په اصول الكلام کې دا خبري ولې راوړي وإن اراد او كتوي چې کچري اراده کړی شي ان اعتقاد حقيقه ذلك چې واجب چې د دې خبرو هغه حقیقت او اعتقاد ساتل چې ضروری او دا د اصول دي نو فجميع اصول الفقه كذلك نو دا خو د ټول فقه مسائل دي چې بیا خو ټول فقه بیانوه نو که بیانې نو په کار ته ټول دی بیان کړه او کنه بیان نو په کار درو نه چې دا فقه کتاب نه خو دا اصول کتاب دی دا اصول کلام کتاب دی نو قلنا ذر دایمه چې انه لما فرغ من مقاصد علم الكلام وای چې کله مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د مقاصد د علم کلام نه د علم الكلام مقاصد سو لکه من مباحث الذات والصفات والافعال چې الله تعالی په ذات کې خبرې کولې اول سایت کې چې موږ وایو د الله تعالی په صفاتو کې او په افعالو کې والمعاد والنبوه او دا بیا دویم سایت موږ شروع کو عذاب القبر للكافرين نو یې د معاد خبرې د نبوت او د امامت على قانون الاسلام وطريقه اهل السنه والجماعت نو حاول التنبيه نو شروع کړه دا تنبيه خبرداري ورکول على نبذ من المسائل التي دلغوا هغه مسائلونه يتميز بها اهل السنه عن غيرهم وهغه مسائل بیانې چې بای باندې اهل سنت د نور نه جدا شي ها مما خالفت فيه المعتزله چې بای کې اختلاف کړل په دغه مسائلو کې اختلاف کړل معتزله او شیعه یا شیعه او شلک شیعان مستمرشي په دې بس بل مسله ده مسائل الخفين ده او الفلاسفه یا د اهل سنت والجماعت سره فلسفه او چې دا سره اختلاف کړل لکه په اشراط او ساعت کې قیامت علامات پرې کې براشي او الملاحده یا ملاحده لکه حمل النصوص لکه على او چې دا نصوص ټول په خپل ظاهر باندې عامل او غيرهم من الاهل البدع والاهواء سواء كانت تلك المسائل من فروع الفقه او غيرها من الجزئيات المتعلقه بالعقائد برابر خبره دغه مسائل د فروع د فقه نه او کنور جزئیات د عقاید سره خدای موږ بیانو هغه پوښوي وسوي ونقف عن ذكر الصحابه الا بخير چې موږ د صحابه کرامو د تذکرین ځان منه کوم مگر د خیر تذکره وکاو نو ګوره اوس دا شیعاګان چې دي کنه نو با صحابه کرام له خپل طرف نه په بازو باندې توفیقیت ورکړي یو خو الله تعالی حضرت ابوبکر نه حضرت علی رضی الله عنه کې پیغمبر سلام حدیثونه راځي د هر صحابي په جوړه او ته به د خپل طرف چې بلانکې غوړه د بلانکې نه غوړه بلانکې داسې دی بلانکې داسې دی نو نه کوفو موږ بازار منه کو د صحابه کرامو نه دي کرنا الا بخير مگر په خیر سره صحابي څه ته وای چې په حالت د ایمان کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحبت ورته نصیب شوی په هغه باندې ایمان راوړی او د ایمان په حالت کې د دنیا نه تلین ته صحابي وای
وس په د اخوال په حالت کې نه لره په خوب کې پیغمبر لیدل صلی الله علیه وسلم نو صحابي نه لري ای پیغمبر اسلام نه لره خو ایمان په اندر راوړل ابو جهل له دا نور کافر نو هغه صحابي نه دي یا پیغمبر اسلام لیدل لري ایمان په راوړل خو ایمان په حالت د دنیا نه تل نه لري نو بیا هم صحابي نه لري پوه شو به معنی لما ورد من الاحاديث چې راغلي دي احاديث صحیحونه في مناقبهم د دوبه مناقبو کې او وجوب الكف عن الطعن فيهم او واجب دي من کول طعن د دین په دې کې پوه شئ ټول صحابه کرام په باندې کې لګایو فضیلت حدیث طوبى لمن رآني وآمن بي وهي خوشالي لره کس د پاره چې چا زلل مو په ما باندې ایمان نه وړل او طوبى لمن رأى من رآني او خوشالي ده چې لپاره چې هغه څوک ولې چې زما زعل له مې صحابه کرام ولل ولمن رأى ما اني وطوبى لهم اسم اب او بل بیا اسلام فرمایي لا يمس النار مسلما الا يراني کم کا چې زوري د مګنه نو دا با دغه کې د ور نه رسی یا په یخه یا په دمنه او بیا بیان خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من نو دا ټول لګري وكقول عليه الصلاه والسلام لا تسبوا اصحابي زما اصحاب کرام د کنزل مکوي فلو ان احدكم فكشر بتا سو یو کس ان انفق مثل احد ذهبا کپتاسو کې یو کس د احد د غرام را سره در خیراتی کی کپتاسو کې د احد د غرام را یو کس سره در خیراتی کی نو ما بلغ مد احدهم ولا نصفه نو دا غو دا یو مد چې دا غو دا الله پاک بلاره کې سن ور کړل مد سونو ته ویلېږي د اسراء سلورمه حصے ته مد ویلېږي یا یو ریته له د بل سلورمه حصہ دې ته دا ویلې کېږي مد ویلې کېږي یو موټه په موټه کې چې سونه راځي یو موټه چې هغه څومره صدقه کړي یا دغه بني مباني ناغي چې الله پاک څومره ثواب ورکړي نو تاسو د او د غرام رسول سره خیراتی کوي هاي ثواب ته مونږ رسي وكقوله عليه الصلاه والسلام اکرموا اصحابي فانهم خياركم دا زمانه صحابه کرام عزت کوي اکرام کوي ځکه به تاسو کې دا بهترین خلق دي وكقوله عليه الصلاه والسلام بل الله الله اصل کې اتقوا الله ويرګي د الله نه ويرګي د الله نه فی اصحابي زمانه صحابه کرام مبارک لا تتخذوهم غرضا من بعدي تاسو مجوړوي دا خپل نشانونه زمانه وروسته نشانه چې هغه انسان لګولي او دی ولي نو تاسو خپل خبرو نشانه زمانه صحابه کرام مگر دوی فمن احبهم فبحبي احبهم پس چې دا صحابه کرام سره محبت وساتو نو زمانه محبت ولې دا سره محبت ساتي ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم او چې د دوسرا بغض وساتو نو زمانه بغض ته وجه نه د اثر بغض ساتي مطلب دا چې زي خوخي ما جو دماغه وجه نه به صحابه کرام خوخي زي بده چې دماغه وجه نه با صحابه کرام بده شي ومن اذاهم فقد اذاني وچا چې دوی ته تکلیف ورکو نو دا د سیده لکه جماعت ته تکلیف راکو ومن اذاني پیغمبر اسلام فرمایي من اذاهم فقد اذاني چا چې دوی ته تکلیف ورکو دا سیده لکه جماعت ته تکلیف راکو ومن اذاني فقد اذى الله تعالى او چا چې ما تکلیف راکو دا سیده لکه الله له تکلیف ورکو ومن اذى الله تعالى فيوشك ان يؤخذه او چا چې الله له تکلیف ورکو نو نږدې چې الله تعالی به ولي شي په عذاب کې وای ثم فی منافق دا ټول صحابه کرام لکه دا فضیلت ده بیا د هر صحابي جدا جدا فضیلت ثم فی مناقب كل من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وغيرهم من اكابر الصحابه رضوان الله تعالى اجمعين احاديث صحيحه دا حدیث صحیح دي اگر ابو بکر د مبارک فرمایي پیغمبر سلام چې ابو بکر خير الناس الا ان يكون نبي چې ابو بکر د ټولو خلکو نه جندا بهتر دی سب د پیغمبرانو نه یا د پیغمبرانو په سید ویم نمبر کې چې ابو بکر نه مو دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی حب ابي بکر وشکره واجب علی امتی زما په امت باندې د ابو بکر رضی الله عنه مینا او د حضرت ابو بکر شکریا ادا کول دا لري ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هیڅ څوک ملګری نه حضرت ابو بکر رضی الله عنه دا عمل ګټیا چندا کړو فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله په روایتو کې راځي
چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هجرت مدینه منورې جندا کو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو ټول نه لاړو او حضرت ابوبکر ته وی چې ما د سی اراده نه او زه بزما دې ورته نه چې ته ما سره ملګری شاته ابوبکر نو وی چې زه سره ملګری کېږم وینا ته ما ته به تکلیف ملو شي وینا نه زه سره زما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره اذان دا وکړو لاړو بغار سور کې دی چې ما باندې ټول نه سخت ورځ بغار سور کې هغه تیر شوی دا چې کله موږ لاړو بغار سور کې موږ پناه وغستا او کافران جندارال او کافران موږ ته دومره نږدې شول چې په دغه ټیم کې کدو ما ته چې دوه خپل هم کتلای وکنه نو زه مونږ به لیدلای او په دغه شپه باندې زه دومره لیدم چې مې چېر په ځما نه لیدم خو په دې باندې لیدم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ده نه الله تعالی ورته فرمایي لا تحزن ان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تحزن ان الله معنا تمهریګه الله تعالی موږ سره ده او په دې کوس د سیرت په کتابونو کې دا واقع لیکل دا صحیح به یا به صحیح نه خدا لیکل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زما په دې وګما په خپل باندې سر کې خودلو او زه چې نه دغه ومه یو دغه راغی زهريله شی راغی لړم یا بل څه شی راغی زما د خپل وچتله نو مال دومره تکلیف راکو کنه چې لکه مخمال د دې وجه نه لګم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب خراب شي زمانه ستر غنو روان شو هغه وخت زمانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دا باندې ولګی په مخ مبارک باندې ولګی نه را پاسېلو وی چې ولی نه مارته بیا وي او دا خبره چې کم دا کنه چې را دا صحیح حدیث کې نشته راغه چې ټول جاله بند شولې یو جاله بګ پاتې شوله نو چې په دې باندې وسکینه ما یا ابوبکر نن په خپل کې خو چې دا په دې باندې بندګم دا اوس په حدیثو کې نشته دا خبره پوه شوي او بیا هغه چې نن دغه لړم دی چې چلون دا په دې کې نشته بل دا ابوبکر نام بدای کې فرمایي چې پیغمبر سلام فرمایي ابوبکر و عمر مني و یا ابوبکر او عمر نما سره ما په دې باندې دې کنه لکه څنګه چې د انسان په وجود کې د سر او د سترګو او د انسان په وجود کې د سر او په سر کې بیا د سترګو او د غوګونو حیثیت ده د قشن د ابوبکر نام هو دې ادمه بوارک پیغمبر صلی الله فرمای لو کان بعدی نبی قدمان رسل بل نبی و لکان عمر بن الخطاب نو عمر بن الخطاب نبی و او د حضرت عثمان مبارک فرمای عثمان ولی فی الدنیا و ولی فی الاخره عثمان زما دوست دی په دنیا کې هم دوست دی او په آخرت کې هم دوست دی او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمای انما یشبع عثمان بابینا ابراهیم چې حضرت عثمان دان هو زمنګ د پلار حضرت ابراهیم علیه السلام پشان دی او د حضرت علی مبارک فرمای النظر الى وجه علی عبادت د علی رضی مخ ته قتل دی د عبادت ته او علی مني بمنزله راسي من بدني و علی رضی ما په ځای کې نس دی لکه څنګه ما په وجود کې د اثر حیثیت ته او من كنت مولاه فعلي مولاه چې زدوس یما د علی نو بداوت دوسی دا حسن حسین مبارک فرمای الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه حضرت عائشہ مبارک فرمای چې فضل عائشہ علی النساء كفضل السرير على الطعام دا چې طلحه رضی الله عنه زبیر و جارای فی الجنه دا زما په جنت کې گاونډیان به طلحه او زبیر نه وزداد کنه چې وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات چې د صحابه کرام په منځ کې چې کوم اختلافات راغلي دي کم جنگونه راغلي دي جنگ جمل او جنگ صفین راغلي دي نو دا د اجتهادي غلطۍ د وجه نه راغلي چې دو مجتهدانو اجتهاد کو نو چا په نسبت یو خبر سی و چا په نسبت بل خبر سی و نو چا په نسبت کوم صحیح قاعده د مجتهد مبارک الله تعالی فرمای چې المجتهد يخطئ ويصيب مجتهد چې نه خطا کیږي او ته صحیح کیږي هم که خطا شو یو ثواب ورته ملاويږي او که دغه شو صحیح شو 2 ثواب ورته ملاويږي نو دا د دوه په منځ کې دغه خبرې چې دا شوی دي نو موږ دا اختیار نه حاصلو چې موږ وایو پلان کې صاحب په حق دی او پلان کې صاحب په بنا حق دی بس ټول صاحب کرام دي او الله تعالی ته خپل رضا اعلان کړی دی رضی الله تعالی عنهم ورضوا عنه او دا صاحب کرام دا معیار حق ته باندې او معیار او دا څومره چې لګا الله تعالی و فمن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتم چرته دي صاحب کړي کافرانو ایمان نه وړو تاسو ایمان نه وړو په مثال لري صاحب کرامو باندې تاسو په هدایت باندې شي نو بری کې دانه دي چې پلان کې صاحب او پلان کې صاحب نو به موږ کوم اختلافات پای کې موږ آباس نه کوو و ما وقع بينهم من المنازعات او چې راغلي دي صاحب کرامو باندې منازعات مخالفه محاربات جنگونه فله محامل وتاويلات دای لپاره خپل محامل دي او تاويلات په کولې کېږي فسبهم پس دا صاحب کرامو ته کنزل کول
وطعن فيه موعيب لك والبديماني ان كان مما يخالف الادله القطعيه فكفر کچری دسی کنزل ورته کول او دسی تهمتونه دی بلا کول چې هغه د کفر یقیني کفر نو بیا لکه دی باندې کفر درسه لکه غصب عائشه لکه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها باندې نسبت د زنا ورته کول لکه دغه وی شیغان او چې دی زنا کړی دغه په واقعیا کې چې کله اغینه غهار رخصه او بیا راتلو دا نو الله تعالی دغه په باره کې ان الذين جاءوا بالافك عصبه منهم اتل سایتون نازل کړی دي خو بیا ماغوي چې نه دغه زناکار ده نو دا په باندې کافر ګرځي او کده سي نه فبدعه وفسق يعني چې دوی د کفر خبره ورته نه کوي او د سي د ادله قطعیه او خلاف خبره ورته نه کوي او بیا ورته هم بدره دی ویني دا بدعت او فسق ده او د دې کس کتوبه نه باسله نو بس د کافر په دنیا نه زی وبالجمله ينقل عن السلف والمجتهدين وبالجمله ويدري نقل كل شيء ده سلف مجتهديننا والعلماء الصالحين او ده علماء صالحين جواز اللعن يعني ده لعنت جواز په معاويه رضی الله عنه يعني په معاويه رضی الله عنه په حساب باندې وې دا نه لري وې دلته کې دا خبره کوم کړي دا کنه انداله کړه په کې دل کوته هي غونډه کړه ځکه د معاويه رضی الله عنه ته نور صاحب کرام دي دغه شان دي معاويه رضی الله عنه صحابي دي په دې باندې په سلف کې هیڅ هم چې دا نکیر نه کړه په معاويه رضی الله عنه باندې ځکه چې د مبارک احادیث الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اللهم اجعله هادیا یا الله دې هادي وګرځي و مهديا او دا معاويه مهدي وګرځي وهدي به او د په ذریعہ سره نور خلکو ته دغه ورکی بل د په باره کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای اللهم علم معاويه الحساب والكتابه وقيه العذاب یا الله دته حساب کتاب ورته زده کی او یا الله د عذاب نه بچ کی او بل چې د کافرانو شیعاګانو دو وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو پیرا په خوب کې دا لیدلو چې د خپل زوی چې نه راغستل لري او د راوچت کړی دی کنه یزید وسره دی او د پیغمبر سلام په خوب کې لیدلو وی چې د باندې جهنم یعنی دا خبره ده دا موضوعي ده دا صحیح نه ده او چا تاسو کو کنه د عبد الله بن مبارک نه چې لکه ستا په نل باندې معاویه نه غوړه دی که عمر بن عبد العزيز غوړه دی کنه رحمت الله علیه وی معاویه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په کوم غزا کې جنگیدل لري په غزا چې کوم اسغه بولره دا اصدق پو هغه دوړي چې کوم دي نه د حضرت عمر بن العزيز رحمت الله علیه د ټول ژوندۍ نه جندا بهتر دي دا صحابي دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ورته نږدې صحبت ورته نصیب شوی دی نو وی علماء صالحین جایز کړل اعلان وای نه دي نقل کوي چې جایز د اعلان په معاویه او د احزاب باندې لان غایه امر البغي والخروج على الامام ذکر دو انتهایی کار دا او چې ظلم او به امام باندې راوتلو او هو لا يوجب اللعنه دا لعنه واجب وانما اختلفوا في يزيد بن معاويه د يزيد بن معاويه کې دا اختلاف ته چې يزيد بن معاويه دا اوس په 25 هجری کې دا پیدا شو او د خپل پلان نه ورستو درې کاله اسوم یې شدته نبوت چې دغه بچات وته ملو شو اوس په دې کې په منګو د یزید په باره کې خبره نه کوي چې یزید خدای کنه دیخه وي حتى ذكر في الخلاصه وبخلاصه ذلك الشيء وغيره انه لا ينبغي اللعن عليه ولا على الحجاج ځکه چې په یزید باندې دا لعنت او په حجاج باندې حجاج ابن یوسف پرې باندې لعنت دا جایز نه ده لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ځکه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام منع کړی دا ان لعن المصلين ومن كان من اهل القبله چې کوم منځکون کړي او قبلي مطلب دا چې تا ته یقیني خبره نه وکنه چې د په ایمان باندې دنیا ته لنته په لعنت نشي لګل نو څنګه د پدې دې په حق او که په حق نه زمنګ نه خو پیغمبر اسلام زمانه ته نږدې پوښتنه به نور الله تعالی پوښتنه کوي پوښتنه وستا دې چې ته چې په قبلي والا باندې لعنت نه سي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام کوی کافرو ته خیری کړی نه نو یا پیغمبرو هغه ته په ذریعہ د وې سره د پته لګیدل چې پلان کې هغه مرګ چې دا په دغه باندې شوی دی په کفر باندې شوی دی نو موږ د خدا پته لګی چې دا اخیری خاتمه په کفر باندې شوی دی کنه شوی نو موږ د پاره نه چې پیغمبر اسلام د پاره جایز او مانو کله من النبي صلی الله علیه وسلم من اللعن هغه چې نقل کړی شي د پیغمبر اسلام نه لعن په بعض اهل قبلنا نو فلماذا دي انه يعلم من احوال الناس لذا معلومه احوال خلق ما لا يعلم غيره وبعضهم اطلق اللعن عليه وبعض مطلق ګرځول لعن پرې کې یعنی چې جائز دی
ولما انه كفر زکه چې د کفر کړه کله حين امر بقتل الحسين چې د حکم کړو د حسين نام په قتلولو باندې واتفقوا على جواز اللعن على من قتله او په دې خبره باندې اتفاق ته چې چا د حسين قتل کړه على من او امر به یې حکم کړه او اجازه یې اجازه ورکړه ورزي به په دې باندې خوشالي والحق او حق دار ان رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك واهانه اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مما تواتر معناه چې دې چې نبی محمد صلی الله علیه وسلم د حسين نن په قتل کې او داغه باندې زیر ورکول او د اهل بیت او اهانت کول په دې کوئی دا خبره په تواتر سره ثابت اگر کی تفاصیل لري احادیث فنحن لا نتوقف في جندي باندې ان شاء الله سبا خبرو کوه چې دوی چې موږ بلې کې توقف نه کوو بلکې موږ هو به کوو لعنت دا یزید باندې نو بای باندې ان شاء الله سبا خبرو زي